هاي شو مسعوده ته نن کالج ته په وخت راغلی تاسو زما ډېر ضرور کار دی ممبر چې دې ونه وینم که نه والله چې هغه ستا را باندې د تېرېږي نه کوم چې هر وخت درته مخامخ ناست دی او دا ضروري خبرې دې راته کوي مسعوده د دغه خبرې خو زه غم کومه هسې نه چې ته خبرېږي او زه د نه بل چا په ډولۍ کې وړې عجیبه خبره کې مینه زما یې او په ډولۍ کې به دې رانه بل وړي یو خبره درته کوم هغه ورځ به زما د ژوند اخري ورځ وي الله دې نه کړي مسعوده زما په سترګو کې وګوره تا ته پکې اوس هم خپله مینه ښکاري او بیا به م ښکاري ته رښتیا دی بلکل رښتیا دی حاجی دا هغه سړی دی چې ستاسو د فیصلې نه انکار کړی دی ولې لکه ته د حق او د انصاف فیصله نه منې خان فیصله د حق او د انصاف نه وه د سراج زرګر په تا پیسې دي ولې نه ورکې ما راته فیصله کړې وه او تا زما د فیصلې نه انکار وکړو دا شکر وباسه چې کوثر نشته که نه دې حجره کې به الټا ویزان کړی وې خان نو ستا فیصله منم او نه د سراج زرګر پیسې منم ستاسو د فیصله نه چې کوم سړی م انکار کوي که نه نو د هغه انجام مرګ وي مار هلکه دې اوچت کوي او مار په هغه ډېرانې وژغوري کوثر لږه ګزاره کوه د دې سرتېزۍ د لاسه خو ستا یو ورور په خاورو کې پروت دی زما ورور هم په حقو لالا او زه هم په حق یم دا د ګزارۍ خلک نه دي لالا نه دي د سراج زرګر پیسې غواړي سبا به د بل غریب پیسې وي رضا خان ته سره یو خبره کوله هسې نه غوسه نه شي وایه خبره کوه نه غوسه کېږم ما سره بابا لوس کې غوسه کېږي به نه خو خبره به زما مني ګوره که چېرې خبره دې زما د منلو وي خو به یې منم او که نه د غوسه کېدو وي چې بلکل یې ونه کړي د مسعود په کالج کې یو جینۍ ده او هغې ډېره خوښه ده وایي چې مالی وغواړه چپ خوشبو چپ چې بله خبره ونه اول سوچ کوه بیا خبره کوه دا زما د خاندان رسم رواج نه دی چې هلک او جینۍ به اول خوښي کوي او بیا به واده کوي عرفانه غوسه کېږه مه د هلک او جینۍ د خوښۍ د واده حق اسلام هم ورکړی دی بیا موږ پکې څه ویلی شو پرېږده بابي پرېږده لالا مې په مینه ښه پوهېږي د ده مینه خو دا جایداد او دا وسله ده ګوره مسعوده زه دا کالج ته سبق ته لېږم یارانو بارانو لی نه لېږم او که چېرې دا کیسې کوې که نه نو ستا سبق ته زما هېڅ ضرورت نشته خو یو خبره درته زم کوم لالا که ما دا د دنیا مې نه شوه نو قسم په خدای چې له خپل ځان درته ووایم ځه ولې کالج ولې قدر صاحب ګوره دلبر خانه زه تا ته مینت کوم زه د خپل زلیور په سترګو کې اوښکې نشم لیدې زه به والا هغه جینۍ ضرور غواړم کومه چې د هغه خوښه ده خوشبو داسې زموږ په خاندان کې نه دي شوې خو معلومېږي داسې چې دا لیک به زما د خاندان رسم رواج ختمه دلبر خانه د مسعود نه سیوا په دې کور کې زموږ به څوک دي لږ سوچ وکړه
مسعوده نه خو ته پرېشته او نه دې مینه پرېشته ده هغه ځکه چې ته اوسه پورې خپله ورندار مونږ کر راونه لېږله او چې پلار مې بل چاله ورکړي که نه نو بیا یې راولېږه ولې ونې ته فکر مه کوه زما روندار هم نن تاسو کار در روانه ده خو ما سره غم د دې خبرې دی هسې نه چې ستا پلار ورته انکار وکړي پلار به مې انکار نه کوي خو زما ترور دویمه ورځ ده چې راغلې ده ما ته څه ګډبړ ښکاري ملګري زه دې رانه جدا کومه کني دا زړه به مې پړق وچوي مسعوده تا خو زما مینې ته ډېر په سپک نظر وکتو ملګري پکې لاسه ته وایي پکار دی چې ته ده ووایې چې ته زما مینې ته زما ځانې ته زما جانانې نو دا د مینې چلونه هم درته زه ښیم ولې ونې د مینې چل مې مخکې هم ستا نه زده کړی او اوس به هم ستا نه زده کوم ولې چې ته خو ټوله مینه یې ټوله وفا یې خو افسوس چې مین په بې وفا یم مړه کېنه تاوان یې ماته رسي دا نننی میدان دوم ته ګټې ته پرېږده مړه خدای ته الله سپېرو په لمګټۍ نه چې بل سپېره وایي چې دس خو ګټه ټوله تاسو یوړه موږ هسې د لګن ولې هلکه نن دې زما په خیال نه کېږي وګونه دې ډېر زیات سره دي خو زه خیر پرون خو دې ګټلې وې که نه لالا دا ډېر زیات رزیل دی ځکه چې پیسې ګټي او چیغې وایي چې زه پیسې بیلم پیسې ولې ونیا دا درته چا ویلي دي چې په جوارو کې ګټه شته دی جواري خو ټول تاوان دی تاوان چپ شه چاته جانات خان د دې په دې تاوان کې زمونږ ګټه ده خو تم چپ شه چاته ووایي نمبر پلاره کاکاجي سلام علیکم وعلیکم سلام کینه بیا زنانه راغلې ده چې کاکاجي سره مې څه کار دی وایه کنه بچي څنګه راغلې ما خو ویلو دا د عمر بچي د کالج ملګرې ده نه کاکاجي زه د سکول ملګرې نه یم زه 400 نه راغلم د دلبر خان ښځه یم او د مسعود روندار یم وایه بچي څه ویل غواړې کاکاجي امبر آیا او مسعود په یو کالج کې سبق کوي او یو بل ډېر خوښوي زه د امبر آیا رښتیا نه راغلم بچي ما ته تاسو عزتداره کورنۍ ښکاري خو ما د امبر رشته خپل خورۍ له ورکړه اوس زما خپله خور لاړه دا څه وې تروري تاسو د امبر آیا نه تپوس کړو ګوره بچي موږ ټول پښتانه یو او زموږ لور خور چې وي هغوی د مشرانو په فیصله باندې فیصله وي ښه ده تروري زه به ولاړه شم چای به څښلی نو بیا به تللی دی که نه ډېره مهرباني
ولې داسې زنګېدلې روانې خیر خو دی که نه سرداریا دا زړه مې ډېر زیات خفه دی واوبرې او خبر به شي یا به مې ځان وشتي او یا به مې درته څوک وشتي پرېږده مړه زما په شان یار دې شته او ته د غمونو خبرې کې راځه مړه چې دا ټول غم دله غلط کړم سرداریا یار چېرته مې بوځې هغه لالا سره به مې غمي پرېږده مړه دې لالا نه راته لوی اسمان جوړ کړی راځه چې د خوشحالو وطن ته دې بوځم مسعود خان لږ په خیال اوې پنځه لکه شپې غواړې نادانه ودرېږه مسعوده ولې راته ده ووایه چې دا ټوله شپه دې کوم ځای تېره کړه هر ځای چې تېر وم ته څوک یې زما نه تپوس کړی والا لکه تا شراب څښلي دي و بېغیرته له شرابو نشې تا نه دا ویل کړل چې ستا مخامخ ستا مشر ورور ولاړ دی خو ته زما ورور نه زما دښمن یې دښمن مشر ورور خو د کشر ورور د زړه ارمانونه پوره کوي خو تا خو په خپل لاس زما ارمانونو ته تلې ورته کړو تلې دا د ګناه نشته مسعوده دا دې شرابو نیولې کړې زه شرابو نه ستا ظلم لیونی کړی او بیا رښتیا خبره خو د پیر مذهب کنځل دي نور نه پوهېږم لالا خو چې سبا دی ما ته خپلې ساه جایداد دې کړي څه دې وې پرېږده بابي پرېږده چې بل څه کوي په داسې نه نو زما یې څه جزا زما ورته پاتې کړي که نه پاتې که نه ودرېږه هلکه رنگ رنگ خلک حجرې ته راځي نه د دوستان پیژنو او نه د دشمنان پیژنو چې پیښیږي د خوږه یاره پیښیږي لالا کومه شپه چې په ګور وي په کور نه وي او بیا په دې ټوله علاقه کې زه داسې څوک نه وینم چې زما مخې ته ودرېږي زما د خبرو جواب خو تا سره په جیب کې پروت وي لالا ستا دا ورور چې چا سره یاري کوي نو خپه نری کوي او بیا زما یاران په ما باندې ځان قربانوي په ما سر ورکوي یو نصیحت ته کوم چې دا وسله کېږده او ژوند ښه په عزت تېر کا یاره لالا یو خو چې ته سهار وختي چا پورې وړخرې نو بیا دې نه خدای خلاص کړي خدای په امان تا خو زما خبرې بدې لګي ارمان به وکړي وخت به تېري خو بیا به نه یم
हुकुम काका सिंगे बलोचा सरकार दे आओ काका हम ता सरकार ता सोरो दे मख के पर जुल पेदन करे दा आओ बच्चे मखबल जुल दा खान जुल करे दा ता से वही तपोस करे تاسو خو زکه کو کاکا چې هغه جنې زما د شناخ وخاره او خبرداوي تاسو دا کېدن ماته کې او بچي مل د پښتو دی داسې لا کوم دی چې خلک خپل خپل بل کړي काका पिता से नशे के दे तो ब्याह बजमानम गिला न के वले च खबर में करे सबब पसरो स्तर गुजारे बच्चे تاسو زه سبب د کوثر خان په حجره کې تاسو مشرانو سره خبرې خبر مې کړې کاکا زما یار مسعود چې د خپل مینې لپاره څه کولی شي زه د خپل یار لپاره څه کولی شم دلبر خانه دې مېلمه ماته ټوله خبره وکړه دلبر خانه ته به د خپل ورور پوهه کې ولې چې پښتانه داسې نه کوي ستاسو خبره ټیک ده خان خو زما د ورور او د انور خان د لور د یو بل سره خوښي ده او زما ورور لګیا دی ځان وژني نو زه په خپل ژوند باندې خپل ورور وژلی خو نه شم هسې مېلمه دې کې اوس ته څه وې موږ ګوره راشنګر خانان یو خپل کلیوال خفه کولی شو او مېلمانه بالکل نه شو خفه کولی خان که زما د ترو لور د دلبر خان د ورور سره خوښي وي نو زه د دې رشتې انکار کوم انکار خوشحاله اوسې مېلمه او ستا چې په کوېدن باندې څومره هم خرچه شوې ده به زه برداشت کوم دا دلبر خان روکیا زمونږ په اجره کې فیصله شوې ده د دې مېلمه چې څومره تاوان شوی که نه اب موږ ورکړو مسعوده زه د کور نه ډېره په ګرانه راوتې وم خو دا تا ته ځان نسه جوړ کړي اخر ولې انبر قسمت را سره جبه ټوکه وکړه په لږ وخت کې هما ویش چې د زړه دنیا مې روانه شوه ولې بنیا چې زه سره ولاړ یم که نه نو ته د هېڅ خبرې غم مه کوه انبر ما سره به تر هغې پورې غمي تر کومه پورې چې تا نه خپله ناوې نه جوړه کړې مسعوده زما پلار په رشتې ماتولو باندې ډېر زیات خفه دی خو دې دې نه کي داسې مه وایه زه به ستا په پلار جرګې وکړم منت زاري به وکړم نه به خپله ناوې ضرور جوړوم ضرور ښه ده مسعوده زه درنه ځم خو د ځان ډېر خیال ساته ځکه چې ما سره ستا ډېر انور خان کاکا دا راته ووایه چې زما دې غریبخانې ته څنګه ده جلدر خان ما سره خو ډېر زیاتې وشو د اشنغر خانانو زما فیصله وکړه خو دا ترې نه هېر وو چې د چا په سپینه لمن باندې به تور داغ ولګي زه پوه نه شوم انور خان کاکا ته ویل څه غواړې ما خپله لور په خپلو رشته دارانو کې ورکړې وه د اشنغر خانانو دا رشته ماته کړه زه خو یې په شرمونو وشرمولم داسې وایه که نه انور خان کاکا د کلي زما یې او فیصلې ده د اشنغر خانان کوي ستا د لور فیصله به زما په دې حجره کې کېږي تاسو حجره کې تاسو به فیصله کړی هغه څنګه ګوره انور خان کاکا خپله لور به د دلبر خان ورور مسعود خان له ورکې خو په یو څو شرطونو باندې هغه شرطونه به ورته زه ږدم زه خدای دې خوشحاله کړ بیا چې ته زما په عزت باندې دونه خفه شوې
که دلبر خان راغی نو که دلبر خان راغی نو سیده به زما اوجې ته راوړی. ښه بچې ما ته اجازت کې زه به لاړ شم. زه ورځه کاکا الله په امان. ورځه په مخه دی ورځه کاکا ورځه. دا اجنخټ خانان زما په دې سترګو ډېر زیات کار کوي. هغه کوثر نه ښکاري. کومه شپه چې ته کور کې نو هغه نه او کله چې هغه کور کې نو بیا ته نه. ستاسو دا بې پروایي به ما لیونی کي. ولاله ته باسې لیونی کېږي. نه موږ به چا سره مړی ژوندی نه کوو، یاري دوستي به نه کوو. پروت به یې چېرته یارانو سره. دا ټول خلک دوستانې کوي خو ستاسو دا دوستانې څه عجیبه دي. نو څه وکړو لاله اوس بنګړي درته واچوو په کور کې کښېنو. چا سره مړی ژوندی نه کوو، نه به یاري دوستي کوو. تاسو خو نه د غم خادی نه منې کوم او نه هم د دوستۍ نه منې کوم. ولاله تا ته څه لیونی ښکارم. دا داسې زما ګیلې تا له سهار او ماښام را رواني. تاسو خو په دوستۍ کې پردي شرونه کور ته راوړئ. خدای ته وګورئ خو دا شرونه راله مه ګورئ. हाँ जी अच्छे वाले لکه کوثره دې خوا راشه. جی لاله جی لاله تاسو ما ته څه وی؟ کوثره مارکیټ تم چکر ووهه دکانداران راغلي وو د کرایې څه مسله ده. بس ټیک شو دغه مسله خو بال شي ان شاء الله. هغه رښتیا زمیندار نه مې 2 لک روپۍ باندې زه ته ورشه نورې خبرې به بیا کوو. ټیک شو راځه راځه. خان زه خو د انور خان کاکا د لور غوښتو له راغلم خو په دې پوه نه شوم چې ده زه دلته ولې راوستم. ښه یې وکړه دلبر خانه. مونږ به ستا دپاره انور خان کاکا ته مینتزاري وکړو، جرګه به ورته وکړو. زه ستا رور له د خپلې لور رشته در کوم خو زما یو څو شرطونه دي. شرطونه؟ کاکا زه د خپل ورور د خوشحالۍ دپاره ستا هر یو شرط ته تیار یم. نو بیا شرطونه دا دي دلبر خانه چې ته به خپل ټول جایداد او خپل کور د ده په لور پسې ما ته منظوره ده. نو بیا ورسته خوښه دلبر خانه او جج راواله خپله ډولۍ وړه. انور خان کاکا د راتلونکي اتوار له منځه جج راولم، ته خپل تیاری کوه. دلبر خان یو منټ. جهادات چې هر څوک یې هغه پرېږده. ما خپله لور تعالی فی سبیل الله درکړې ده. کاکا ستا هر یو شرط دی، نو زه د خپل ورور د خوشحالۍ دپاره ستا هر یو شرط ته تیار یم. چې ته د خپل ورور دپاره دومره کولی شې که نه نو زه هم د خپلې لور دپاره هر څه کولی شم. ما خپله لور په خپل کور کې ډېره نیازبینه لویه کړې ده. ته بیا په خپل کور کې داسې ساتې لکه د خپلې خور. ته فکر مه کوه کاکا، ستا لور به زما په کور کې ډېره خوشحالي او بس زه په خپل کور کې لکه د خپلې خور ساتم. دلبر خانه زه تا نه یو تپوس کوم. زه خبر شوې یم چې دا ټول جیداد او دا کور د خپل ضرور په نام ولیکلو. هر چا چې خبر کړی غلط یې درته ما د خپل ورور مسعود په سیسم نه دي لیکلي.
دروغ وې دلبره ته د خپل د ورور مینې دومره لیونې کړې چې تا د خپل بچي ښکاري نه ما درته وویل نو خو داسې هېڅ خبره نشته خدای خبر چې ته په کومه خبره پوهېږې دلبره ته دروغ وې او که رښتیا خو زما یوه خبره غور سره واوره زه خپل حق چا ته هم نه پرېږدم دا سپېره دې کور ته راغلې نه ده او زه د هر څه نه خلاص کړم د هر څه نه ګوره خوشبو ته په خبره پوهېږې نه دا کور او دا جایداد یوازې زما نه دی په دې کې زما د ورور مسعود هم ما سره برابر حصه ده بیا ستا حق به ستا وي او د امبرحیا حق به د امبرحیا وي لوري خفه کېږه ما هغه مور پلار خوش قسمته وي چې د هغې په ژوند باندې د هغې لور خور رسخت شي مورې پلار ته چې ګورم نو پلار مې ډېر زیات خفه دی دا زړه مې پړق چوي امبر بچی ته زموږ د حقي یوه لورې ستا جدایي خو موږ نشو برداشت کولی او دنیا رسم رواج دی زما یو نصیحت وره ما ستا د خوشحالو لپاره څه څه نه دي کړي دا نصیحت ته ځکه کوم چې په هغه کور کې به داسې وخت تېری چې ما ته ګیله ونشي یا لکه مسعوده مونږ خو یې چې ته په مونږ مټیایي وخورې ته خو راپسې تش لاس رالې خانو اول به در باندې روجو خورم او بیا به در باندې مټیایي خورم خان کوثر خان چاته تللی دی هغه دی راغی تاسو خپلو کې مشغولېږئ زه درنه لاړم خان موږ هم تاسو پسې راغلي وو مسعود خان واده دی او تاسو به خامخا راځئ غورئ خان تاسو به ګورئ د شپې نه راځئ ځکه چې د شپې نه پکې ډېر ښکلی ټنګ ټکور پروګرام دی خیر خو دی که نه زما خیال دی دا ځل راته ښه غوسه یې ښه بیا راسه جوړې هغه شان ګندګیري کوئ ها خان دین ځل سره مسعود خان نه زما مقابله زما په برابر راشه معافي غواړم وروره بلکل معافي غواړم تاسو سره به د چا هغه نیکه مقابله وکړي ځکه چې ستاسو خو د هغه نیکانو سره هم نیمه لکه لالا د انور خان کاکا خو راسره عجیبه ګوته وکړه ځکه چې موږ ورته شرطونه کېښودل او هغه له فی سبیل الله ورکړه لالا دا مازغه مې ورته خراب دي مازغه زه هم چې دا خوشحالي وله په غم بدله کړم د مور زامنو لږ پاره د انور خان نه خو به هم تپوس کوو خو د اشنغر خانان په قلاره باندې نه کړو خانانو زه یو مشوره فی سبیل الله در کوم خپل عزت مو پکار وي نو د اشنغر د خانانو سره مه چېرئ هغو تر اوسه پورې زموږ نه د خپل ورور تپوس ونه کړو نور به راسره څه وکړي لالا عجیبه خبره ده زموږ فیصلې خلک نه مني او دا خلکو فیصلې خلک مني ولالا بیګاله د مسعود خان په واده کې تماشه ده زه یم چې لاړ شو او غټه ګندګیري پکې وکړو مه شمېره درګاړي علي خادیانو زه به یې درته وښیم نه به دا خاناني او نه به یې خاني
دا ارمانونه پوره شو. مسعوده نن ما سره دا وعده وکړه چې د ژوند په اوږد سفر کې مې چېرته یوازې پرېږدي کینې دا زړه به مې کړک وچي. ولې ته خو زما زړه یې زما ځان یې او بیا ته خو ډېره وړه یې زما په زړه کې دې ځان له ځای جوړ کړی دی. خو مسعوده نن به ما سره دا وعده ضرور کړې چې په خپل زړه کې به زما نه علاوه بل څوک نه ساتي. زم ستا یم زما زم ستا یو خبره یاد ساته دې کور کې زما مشهور دوکاندار دی ډېر خیال ساتي ټولې زندګي نه بغیر سرداریا زه په یو خبره شکي شوم چې مسعود خان دلته په خپله نه راځي ته په دوکه راولې. شمې کوم سرمایهدار چې وینم که نه زه یم چې د ده مال خال به زما د جیب ته څنګه راشي. او بیا مسعود خان خو به ډېر زر دی هر څه نه خلاصو. ګوره سرداریا مسعود خان چې نو هغه تا خپل دوست ګڼي او بیا تر هغه دولت ته غلي داسې حرکتونه مه کوه. شمې ته په دې خبرو نه پوهېږې په دې علاقه کې صرف یو خان لیدل غواړم او هغه هم سردار خان. څوک؟ سردار خان چې څنګه راته زه یم په شان به کې یو ستان پرې دی او زما چې خدای خبر ستا په دماغو کې څه منصوبې دي زه خو پې اړه پوه نه شم. ما خو هېڅ ته به ډېر ښه سړی او که ته ښه سړی که نه ستا په دې کلي کې رجواري ولې کېږي؟ ما خو تا ته مخکې ویلي کړل چې زه ښه انسان یم همیشه د ظالمانو مخنیوی کوم او د مظلومانو مرسته کوم. نو بیا ورشه په حجره کې چې کومه جواري کېږي نو هغه بنده کړه. نو بیا زه تا سره د الله سره چې د نن نه پس په حجره کې جواري نه وي. دا واله پیسې یار خو کله به یې راکې؟ سبا به یې درکوم او کوس مو لګېدو سې واله ستا دا سبا ګورې بیا نه راځي. الا نوابي لاله خو کمقل او ساده انسان دی ځکه چې هغه پیسې بېلي او دوی ول جیب نه قودي ورکړي سبا به ده په لارو کوڅو کې کوم ځای کې ګرځو. پرېږده رامداد خانه پرېږده خو بیا هم ځان له څه نسل پیدا کوي او ته خو په هېڅ کې هم نه بخیر اسپیشل صاحب بخیر کېنه. جامداد خان د اکاونټ نمبر مې نه ورک شوی دی او که نه زه د نه هېر شوی یم. نه خو د رانه د اکاونټ نمبر هېر شوی دی او نه رانه ته هېر شوی د ظالم بچیه د سرکار تنخواه روس اخلي او موږ پسې مخکې منډې راوتې. جامداد خان دا لوبه یو څو ورځو له بند کړه نوې اصلي صاحب را بدل شوی دی او هسې به یې بې عزته کړي. او د ظالم بچیه سرکار دله کال په کال تنخواه زیاته او په دې خبرو باندې موږ دله میاشت په میاشت تنخواه زیاته. یاره که مسعود خان ګوره که نه چې زړه ارمان دې پوره شو نو زموږ په راډیو چکر نه رالګي خان نن خو زما د زړه ارمانونه پوره شو دا ټول ستاسو مهرباني دي. زما مهرباني څه کې اشنا د دې کلي ټولې جنکې هم در باندې مهربانه دي دومره سفارشونه به دې راتلل چې زه لیونی کړم. کوثر خان زه پوه نه شوم اصل کې ستاسو چنغله او زما معشوقه چې کوو که نه د هغې دواړو په یو کالج کې سبق وکړو هغه زما معشوقې به ماته ډېر سفارشونه کوو چې دا چل دی دا چل دی یاره که تور بېلې جي ورشه لکه چېره باندې اوس ډېره ځان دې مشروع جوړ کړی. کېنه کېنه مسعوده څنګه لکه مسعوده خوشحاله خو یې که نه؟
او خان لالا ښه خوشحاله یم. کوثره د محلې د جومات کې کار شروع دی که سبا بازار ته لړې هغې ته لږ سیمټ راوړه. ولې نه لالا ډېره ښه امبر وامبر جی لالا بوله لږ اوبه خو راوړه. اوبه ډېره ښه زل نه وه. لالا دا واخلې اوبه. خوشبو دا څه بدتمیزي ده؟ دا بدتمیزي نه ده، دا حقیقت دی. د خپل خاوند خدمت کولی نه شي او لیور ته نیمې چینې کېږي. خوشبو ستا ژبه ډېره اوږده شوې ده، دا ژبه باندې پرېږدم. بس بابي بس، ما ستا ډېر عزت وکړو، نور د عزت نه کومه. او پاتې شولې د مسعود خبره، هغه زما خاوند دی، ما د هغه مخکې عزت کړی دی او اوس به کوم او ته ډېره بېکاره اوسه. ژبه زما په شکل به ستا وویلې ده. خو زه به په دې ټول کلي کې ویمه چې په دې کور کې زه د لیوان او د رمضان ایا ښې برداشت کولی نه شم برداشت کولی. नन में कसम कड़ो चे दासे बदे हेर कड़म ज़ लक चे माचर तप उमर के ले दले नवे उसका नासा पहुम जमा मखी तराश चरे दासे बदेर शम लक माच पे जंदले नवे مسعود خان لږ په قلا تر دې وخته چکر دی غوري ښه نه دي. سرداري اشنا نن را باندې داسې زوس کوه چې دا ټول غم مې غالب شي. مسعود خان چې هېڅ پروا نه کې تاسو مشغولېږئ زه د لغم کوم. ماره دې دلل دننه بار کا ته زما ډېر زیات خوښ یې. لږ صبر شمې لا مې زړه زخمي زخمي دی بس له مې ډېر زیات غم دی. مسعوده ستا په زخمي زړه باندې به د مرهم پټې زو لګو خو ماره دې دل دننه بار کا. شمې د مینې د نوم نه مې نفرت شو چې امبر ما سره مینه ونه پالله نو ته به راسره د مینې دا لوی سفر څنګه تېری؟ کومه مینه چې تا له خپلې ښځې درنه کا هغه مینه به ګوره خان تا زما په بېعزتۍ پسې راغستې ده نور ما په دې افسرانو مه بېعزته کوه. ګوره انسپکټر صاحب ستا د لاسه به یوه ورځ دا میدان خالي پروت وي او زه به کشکول په راز کوڅه په کوڅه ګرځم او خیرات پټولو. خدای خبر چې په تا باندې دا دوره کله کله ولې راځي ځان سره دې مونږ هم لیوني کړو مونږه. ګوره انسپکټر صاحب ته لږه حوصله شه ته راځه چې دا مازغه راغلی راځه. خامد څنګه یې مور پلار دې خو او خو لالا خو زه د یوې خبرې نه خبر شوی یم ته زما په خور ډېر ظلم کې. امیره دا زموږ د کور مسله ده دې کې به کار نه ساتې. دې کې به زه کار ساتم لالا ولې دی زما کور ته او روح چې د کور ته وځل کې څوک فکر زما په کور کې ستا څه کار دی او دا دومره تېزه وه دا زما خاوند دی دې ما په بیا په کور کې کوي دې کې ستا څه کار نشته.
लाली प्लारा अंबर में दसी यादेगी तब और कराड़ो बोझे ना अंबर बच्चे खो जमान दे रहे यादेगी हम जमान बड़की कदे खो की चीज लड़शू और कर दास खो ना अली बच्ची ने पैसे वर्का चिद बाजार वाला जोड़ा रोड़ी न तो श्लास खोर शमत लेकर ना 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 या वो जोड़ा ना जो जोड़ी वाल ये सड़िया तद्वे में जोड़ा चाला जो जोड़ी में सकया देते यो जोड़ा बा अंबर लुल ले सो आयो बा खुशबूला खुशबू तभी लुल रीली दी करना नाम बचे दी करना हा 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 आरा से बच्चे दवा बस राजी ना को बस रहेगा क्या ना हाँ बच्चे ना पैसे वाखला खोरे के लेके गोरे उधर जामी रोड़ा पमन डरा सा यार मो जाम چې زم د سیلار زګه چې خور میډه زیات یادي زویا ال ته کور خوشی دی ته بل څه ټیم لاړ شي شاه بازار لاړ شه ا کپڑے دې مور ته به وخه ښا ته دې زمي انبر خور ډیره زیاته خوخه ده مالګه مور تر اوسه سمانه ډیر زیات تک شوی دی وای نه بولې وو پدې یې جنې خپل میړه ته دوی راځي ما پوزا هر یو کا خدای لاله شو کولی لاله هغه خو ټول شپه بهر تیر کړی دا اخو د خپل ځان نه دی خبر دومره شراب اسکی بوزم خو دې بوزم امر ترڅو دې سم شي ویني واپس دې نه راوړ واشه پړو نه راوړ ودرې کامر چې دې کور یو قدم پار کې نه دې کور یو قدم پار کې هو کنه دا څه وکړه چې زما خلا او دستا خاور باندې لګو مسعوده سشستاغه وادي سشستاغه قسمونه سشستاغه محبت د شراب نشي تعالی دا مهرت چې ستاسو د ټول شپه یوازې په کمره کې ناشته او ستاسو انتظار کوي امبر بند کړه خپل بند کړه خپل برخانه تاسو ما سره وعده کړې وه که نه چې ته به زما لور په خپل کور کې لکه د خپلې خور ساتې دا زه څه وینم زه تا ته ملامت یم کاکا ما ته دا پته نه وه چې زما د رور نه به دا مېرېږي چې دا برخیا د ده غیرت د ده پښتو او د ده مینه وه مسعوده موږ په خپله غریبه غریبۍ کې په خپلې لور دومره تاوان وکړو او د هغې دا سزا संभाल दे का खपल लूर काका नमे दा पकार स्ता लूर ٹھیک شو دل برخانه ٹھیک شو زه خپله لور ساتلی شم خو دومره مې یاد ساتې لومړنی لور خور څوک په دومره ظلم نه کوي لکه چې تاسو وکړو راځه بچې لالا مسعود خان راته وایي 10 لکه روپۍ راکړه او میاشت پس به نه 12 لکه درکړم څه وکړم ورسره لالا داسې شوده دی د هغوی نه به بیا څوک اخلي ما ته وګوره تاسو دواړه شودګان دي پیسې ورکه خو چې څه خو وینې که نه څه مطلب لالا پوه نه شم مطلب مې دا دی چې پیسې وله ورکه او ځمکه دې ګاڼه که که میاشت پسې پیسې در نه کړې نو ځمکه یې لاړه خو لالا د دلبر خان او د مسعود خان ځمکه خو شریکه ده د دلبري سره به څه کوو دلبري نوم خلاص اوسئ او د مسعود نوم خلاص صرف او صرف کاغذونه دې درناست
हेलो څه دا خو ډېر بد وشو یار څه چل دی څه بد وشو ګوره لالا هغه مسعود خپله هغه ښځه د کوره وشله کومه ښځه چې په جرګو په مینتونو په زارو کړې وه باقي کوثره دا خو ډېر بد وشو السلام علیکم وعلیکم السلام سرداریا زما په خیال د یار د بېننګۍ زیره دې راپسې راوړی خان مسعود را سره په دوستۍ کې ډېر بد وکړل کار یې سره دښمني وکړ سرداریا خیر خو دی تا سره څه بد کړي خان مسعود زما شمه بوتله ټول کاروبار یې هله خراب کړ هغه زما لپاره سپو مرغۍ سرداریا په دې قصو کې در نیکان څه نشي کولی زه خپل غم کوه سرداریا هغه بد تا سره نه خپل ځان سره بد وکړو چې د ګل په شان ښځه یې پرېښوده او ستا شمع یې ځان سره بوتله ښه سرداریا اوس پکې موږ څه کولی شو خان دلبرې راوغواړه او زما فیصله ورسره وکړه او د شرم بدل خو شرم وي نو مطلب دې څه دی سرداریا د مطلب خبره کوه خان مسعود زما شرم کړی دی زما شمه بوتله او په سوله کې ته ما نه د مسعود ښځه واخله خبردار چې مخکې باندې خبره ونه کړې ولې دا ته موږ د منډې په ډله ستا شمه ښاغله بوتله د بل چا ولې چې شمه یې ډمه او خبردار چې د هغه پښتنې او حیاناتو متعلق د یو خبره وکړه بیا ته کوثر خان ډېر ښه پېژنې په دې منځ باندې اوسېده په منځ خان زما څه لار انبر مورې یم خبر شوم چې مسعود دمه وتښتوله تاسو د انبر پلاره زما د بدنصیبي لور په نصیب باندې دا ورځ پرته وه داجي دې مسعود نه خو باید زه تپوس کوم اخر زما په جذبې خورې ولې دومره ظلم کو ولې کو نه بچې نه ته به داسې هېڅ قدم نه اوچتې دا به ستا د خور په نصیب پرته وه دې ټول جهان کې ګرځا کدی مینا پیدا نکړه بیا زما په لوري راشه سبستا په انتظار یم یا لګامره دا خو بیا فرض خپل نه لاسنی ولې د څه پروګرام دی سبا ټوټی ده لالا ما به دې له بچا کارو بیا ته کوه مې راغل ها په دې ټوله دنیا کې وګرځېدم خو زما د فریاد د اورېدو هېڅ څوک نشته او که ته هم زما څه امداد ونه کړه که نه په خدای چې خودکشي وکړې خو سرداریا ځان ولې وژنې د چا د لاسه چې ځان وژنې لاړ شه او هغه ووژنه لالا مسعود خان دې ښځه بوتلې ښه ده او بیا د سرداري ټول کار روزګار یې خراب کړ خو لالا سردارۍ دې نر شي د مسعود خان نه دې ښځه بولي که څنګه سرداریا او نه بیا تم ټیک وې ګوره سرداریا چل درته زه ښیم او کې به یې ته نیغ لاړ شه او د دلبر خان نه ډس پورته کړه او بیا دلته راشه بقیه کار بیا زما دی خان څو بڼه چې دلبرې مې دوړه کړ بیا
وشو ده چې مسعود هر ځای کې که نه نو هغه به وله ځان را رسوي او چې څنګه وله هغه ځان را ورسوي که نه نو د هغه نه هم ډز پورته نو بیا دواړه ښځې سته دلبره ودې کته د نن مخلوق ته تا ورسره څه کول او هغه تا سره څه وکړو چپ خوشبو چپ نور مې په زخمونو مالګې نه دوړې او مسعود خو ما لکه د خپلو بچو لوی کړی خو خدای خبر چې د دې ما له د کومې ګناه سزا راکوي دا ټول د هغه سپېرې کار دی چې هغه سپېره موږ دې کور ته نه وي راوستې نن نن به زموږ کور ټیک ټاک و خوشبو ستا دې خبرو خو زما کور مان کړو نو خو همبر سپېره و نه زما رور داسې خو تا زما د جنت په شان کور نه دوزخ جوړ کړ وایه خدایه اوس زه به تا شم ها په دې کور کې ما ټول ستاسو خدمتونه وکړو او اوس ته ماته نه ویې ها یا الله ته ما نوبت راوستلې کې خدایه ته ما مړه کړې سوال مې خدای قبول کړی دی ببو مرګ مې په دروازه باندې ولاړ سرداریا ستا همت څنګه وشو چې زما په درشل د قدم کېښودو ستا د روز د ښځې خلاص کړم د روزګار یې خلاص کړم ته څنګه ما بد څه کړو چې بېعزتي دې راجه وکړه او زما په کور راوختې نو بیا ډز کوه او که چېرې زه دې ژوندي پرېښودم نو دومره یاد وساته قسم په خدای چې د سپي په مرګ به دې وژنم واره ستا روح خو زما را یاد د ښځې نه خلاص کړی خو زه به یې ورځ ستا ورندار په زور باندې پوه شوې چپ چپ شګېدم
सरदारिया तो जबरदस्त मर बैठूं चलो पूरी दुनिया में क्या साथी जाड़ो में बच्चे دا ستا په قسمت لیکلو او بل موږ خو د قسمتونو سره جنګ نشو کولی کنه بیا نشو کولی داجی خوشبو ما سره په هغه کور کې ډېر بد سلوک کوي او زه د خاوند په نظر کې ډېر ښکته غورځولې یم داجي ډېر ښکته غورځولې یم خو داجي لالا ما ته داسې نظر کړی دی لکه د خپلو بچو ستا خاوند لږ سوچ کړی دی نو نه بیا خپل رول بیلو او نه بیا زما رول په سرو سترګو ژړوله ګوره ښځې یم احساس به ورته وشي وبشي ورته احساس خو وخت به تېري د امبر پلاره زه خو یم چې ته زوم پسې ورشه هسې نه چې هغه ظالمان چېرته مړ نه کړي ناجي ته به ورپسې نه دی کله ورته خپلې غلطۍ احساس وشي نو پخپله ورپسې راځي ژبې یو ته وکړي د جمع یو دوا به وکړو السلام علیکم ملګرو دوا ته جمع وکړي उधरेगा कौसरा गोरा कौसरा داستا بے وخت ګرځیدل زما خوښ نه دی ګوره زما سل لانجې کونجې دي سبا خدای مکه زما پټس کې بتلې اوره لالا زه ماشوم نه ما چې تاسو په ما داسې پابندۍ لګولې او بیا لالا ستا په بې وخته ګرځېدو باندې خفه کېږي زه خپل حفاظت په خپله کولی شم او د مشر لالا خو مازغه خراب چپ ما خو پرېږده خو که بیا دې د مشر لالا په هکله داسې خبره وکړه نو دا ژبه به نه پرې کړې بس لالا بس ډېر خطر مې دی زه خو نه په دې کور کې د لالا بادشاهي منم او نه ستا بدماشي منم او لالا آینده لپاره په احتیاط ولې ونیا ته د ورورولۍ رشته څه پېژنې زما بدماشي به ومنې او د لالا مشري به ومنې خو افسوس چې زه به نه یم لالا زه په دې کور کې د لالا مشري منم ستا بدماشي منم لالا ستا بدماشي منم خو دومره راته ووایه چې په تا ډس چا کړی دی
مسعود خان دا ټول په ځان سره پخپله کړي اوس که ته دا ټوله دنیا مړه کې کنه نو ستا ورور او ستا ورندار نشي راژوندي کېدی. منم کوثر خان منم ما ډېرې غټې غلطۍ کړې دي او زه په خپلو غلطو ستومانه یم ولې چې د ګل په شان نور مې بیلو د ګل په شان نور مې بیلو. مسعود خان اشنا چې تا له ټولو بدو نه توبه کړه کنه دا زما تا سره وعده ده چې ستا دغه وران کور به انشاءالله ستا دا دوست ودانې او ها ستا هغه خبه کور ودانې به ستا کور ته خبه خوشحالۍ راځي انشاءالله. خو کوثر خان یو خبره ته رښتیا وکړه چې د لالا په ویښتو کې د سرداري سره بل څوک و. مسعود خان اشنا الله بخیر کړي وخت به راته د هر څه وکړي او د هغه ټولو سره به نمبر په نمبر حساب کتاب کوو. راځه ما سره. امبر بچی ورشه زما څادر راواله زه لږ دې بازار پورې ځم. ډېره ښه ده بابا. سړیا د ځان سره لږ څه سودا هم راواخله. علي چې بازار ته لاړ شو. سید راځي چکر به ووشو. کاکا همدغلته ودرېږه بې غیرته چې یو قدم راوانلې نو خو در کې پښتو شته او نه د پښتو کار وکړو. وا کاکا دا څه وې نه خو دا پښتون دی نه د ده پلار پښتونو نه د ده نیکه پښتونو کاکا دا خو د ذاته نایان دي نایانو. زمون بې وسۍ پورې خندا وکوه خان زه راته وایم چې دې ځای واپس لاړ شه. زه خو به ځو کاکا خو ګل له ګلاب د چېته پټ کړی دی او به ځان سره بوځو. چپ چپ
مسعود خان اشنا د سخر کور ته مې راورسېدو ګوره ډېر په احتیاط د ټوپک ماته راکړه زه د انتظار کوم بادشاه بېغمه اوسه काकाजी काकाजी अली अली काकाजी दाचा दाचा دل نا وقت کړو سمون غم مکوا خود سرداری او جاندار واتلا تا عزتي بودو काकाजी अंबर सरदारी बोल रहा ना 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 सरदारिया او د نن پس بدل ته جواري نه کېږي کېنه لکه یو کس خپل نه پاسئ خپل لومه کوئ کېنه د لښکر پورته نه کې زه ستا سره ولاړ یم او بیا د هغه سره چې څوک راغلي دي د زمانه د خپل ورور تپوس ونه کړو نو خپل تپوس به څه اوس صرف انبار پاتې کېږي او حیا به دې ختمېږي مسعود اشنا دته نور انتظار مه کوه دست وباسه زړه مې غواړي چې په ګولو د غلبېل کړم ولې چې بیا د زړه تنده مې ترېنه ماتېږي زما عزت ته د لاسه چورې زما ولې چې کار د ډېر د بېغیرتوب کړی د بېغیرتوب مسعود خانه دا ته نه ستا په لاس کې دا ټوپک خبرې کوي ته دا ټوپک ته لاس نه کړه تا ته به زما د مټو نه زور پته ولګي دا خبره ده اوس به درته خپلو مټو زور وکړم
امبر زه په تا پسې راغلی یم زه چې خپل کور ته ځم کوم کور خبرې کوې مسعوده هغه کور کې اوس پاتې څه دي و د خدای ظالمه کوم لیوه چې ما ته لکه د خپلو بچو کتل په هغه باندې تا دې بغل الزام ولګولو مسعوده زما د ژوند ټولو خوشحالۍ خو تا سره تړلې شوې وي او تا ما له په جواب کې څه راکړل څه دې راکړله ما خوره ورځ هره شپه ستا د ژوند سوال کړی دی او ستا د مینې نه مې خپله مشغوله جوړه کړې وه خو تا ما له په بدل کې څه راکړل غمونه دردونه جدایي چې د جدایۍ خوږې د سېزنه دا ستا هغه مینه وه دا ستا هغه وعدې وې و ظالمه تا خو به ماته وې چې ته زما حیا یې ته زما غیرت یې خو دا ستا هغه حیا وه او دا ستا هغه غیرت و چې نن ستا حیا او ستا غیرت په دې لارې کوڅو کې رسوا شوه که ما باندې پلار نوم امبر حیایي ښه خو ما نه د حیا تعلیم هم راکړی و خو که ته نن کور ته بوځې نو صرف امبر به بوځې حیا یې پرېږده بس کا زه منم زما غلطیا د مات کېدو نه دي خو کېدی شي نه امبر ته ما معاف کا زه منم امبر چې ما نه ډېرې غټې غلطۍ شوي دي او زما غلطۍ د معاف کېدو نه دي خو په دې دنیا کې چېرې داسې نه وي شوي چې یو خاوند د خپلې ښځې په پښو پرېږدي خو کېدی شي زه به ستا پښو زه به ستا پښو پرېږدم مسعوده زه په دې ډېره خوشحاله شوم چې تا ته د خپلو غلطو احساس وشو او ویلې ونیه بیا خو د خاوند نوم د خدای نوم ما ته معاف کړې خبردار د خوځېدو کوشش ونه کړې انسپکټر صاحب نن خو بالکل د خوځېدو کوشش نه او څومره مړي چې پراته دي که نه دا ټول معلوم دا مړي خو تا وکړو خو دوی څه کول انسپکټر صاحب دا غریبانان خو چې تر ډرامې شوټینګ لرل خپله ګانې کول خو زما خیال دی لوکیشن ټیک نه دی ګانې پرېږدئ کوثر خان ګوته خو دې وکړه او هغه هم قانون سره خو خیر نن به پکې ستا ومنو انسپکټر صاحب هم ټول عمر قانون سره ګوتې کړي راځئ د غریب مل دی هغه کوثر خان زنده آباد چې اشنغر په ګل دی هغه کوثر زنده آباد باران اورېږه خپلې اوښکې وروه لکه مشال چې بل دی هغه کوثر زنده آباد